ويفعلون ما لا يؤمرون او داسې کارونه به کوي چې د هغې به هغې ته حکم نه وي شوی. نه به ورته پیغمبر حکم کړي چې تاسو دا کار وکړئ، نه به ورته صحابي دا خبره کړي چې تاسو دا کار وکړئ، نه به ورته علماو دا خبره کړي چې تاسو دا کار وکړئ. بس لګیا به خپله مرضي به چې څه کوي به. که په دین کې یو نوی کار راوځي و دا نیکۍ کار دی، نه چې نور خلک یې نه کوي هغوی به هغې باندې ملامته کوي. ويفعلون ما لا يؤمرون هغه کارونه به کوي چې د هغې به حکم د هغې ته حکم نه وي شوي. میلاد النبي مناول د دې هېڅ حکم نشته په قرآن او حدیث کې. نه د یو صحابي دا خبره ثابته ده، نه د ائمه مذاهبو دا خبره ثابته ده. څه هجرې پورې نبی علیه الصلاة والسلام باندې چا میلاد النبي ته منع کړی، دغه چا نه بعد چې کوم دی بیا دغه بدعت شروع شوی دی. اوس که یو سړی دغه بدعت نه کوي، په دې فتنې کې نه مبتلا کېږي، نو هغه ته څه ویل کېږي؟ دا یا مشرک دی یا فاسق او فاجر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. څوک چې دې خلکو سره په لاس باندې جهاد کوي دا سړی مؤمن دی.